السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم ما سره زما مرګري هم موجود دي، فضل نبی اکرام او مونږه دلته ګورنمنت ډیګري کالج کې موجود یو. نن د ازادۍ شپه ده او د جشن ازادۍ تقریبات چې کوم د یوې هفتې نه په نوخار کې د ضلعي انتظامیې د هغې په نګرانۍ کې جاري دي. ډیپټي کمشنر نوخار عرفان الله محسود صاحب هغه مختلف قسمه تقریبات هغه مرتب کړي او د هغې دپاره یې باقاعده ټیم جوړ کړی او مونږ دلته کې اے ډي سی صاحب موجود دی او زه ګورم د 1300 ورځو نه دې د مختلف چې کوم تقریبات کېږي نو د هغې نګراني هم کوي، د هغې په جوړولو کې هغه مرتب کولو کې د هغې دپاره ټوله لایحه عمل منډه تړله سره د دې چې نور ډېر زیات کارونه په فیلډ کې دې ته پراته وي. خو د جشن ازادۍ حوالې سره د دې چې کوم تګ ودو دی نو دا دلته نن چې کوم پوره تقریبات تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، مختلف قسمه مقابلې وشوې دلته کې چې د ضلعي انتظامیې سره تړلې څومره ادارې دي، بیا هغې کې یو ایونټ ټولو پکې حصه وایسته او اوس هم دا پروګرام جاری دی او دا به 1200 پورې د شپې جاری وي. دی موجود دي. مونږ به دې نه تپوس کوو د دې پروګرام حوالې سره او تیر یو هفتې نه چې کوم د دې تګ ودو شروع نو دا پروګرام د دې څه افادیت دی او سبب یا نور د جشن ازادۍ تقریبات دي. ډیره مننه چې تاسو موږ له ټایم راکو. تاسو به ډېر ستړي یئ، مسلسل موږ ګورو د جشن ازادۍ حوالې سره ستاسو منډه او دا تقریبات چې کوم ښکلا د پنوخار کې لایټینګ دی سرکاري ادارو باندې نو د ډي سي صاحب په سربراهۍ کې ډېر یو ښایسته طریقې سره دا نمانځلی شي. څه به وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما د نوخار ولس ته اول خو سلامونه دي، بیا زه شکریا ادا کوم د صدای نوشهره د ټیم پوره ټیم چې هغې هر میدان کې چې کوم هم د ضلع انتظامیې اکټیویټیز دي د هغه د دریاب په غاړه دي، که هغه په بازار کې دي، که هغه دا په کالج کې نن دا پروګرام ارګنایز کیږي نو چې څه هم د ضلع انتظامیې طرف نه اقدامات کیږي نو د هغې پوره هغې کوریج هم کوي. مونږ ته داسې ځایونو کې نشاندهي هم کوي زموږ د انټرونشن چې کوم پکار وي د ولس د ښېګړې دپاره. څنګه چې تاسو جی پوښتنه وکړه د دې 7 اگست نه د 14 اگست پورې چې کوم تقریبات وشول کوم لګیا دي هغه کیږي، د هغې په هکله تاسو د ضلع انتظامیې نظر اخلئ. د دې په بابت په زه دا ووایم زموږ ډیپټي کمشنر عرفان الله محسود صاحب چې دی د هغې په خصوصي هدایاتو باندې د پروینشل ګورنمنټ چې کوم ډایرکشنز کمیونیکیټ شو مونږ ته د مارکای حق چې کوم د 7 اگست نه شروع کېده او تر جشن ازادي د 14 اگست پورې چې کوم سکیم اف اکټیویټیز راغلي وو د هغه ټولو دپاره د ډي سي صاحب خصوصي هدایاتو چې دا به پوره جذبې سره پوره په کوشش سره او په مینه باندې به دا ټول پروګرامز چې کوم هم دي نو دا ټول به نمانځو. نو په هغې کې ډفرنټ اکټیویټیز وشول، په هغې کې سپیچز وشول، ډیبیټس وشول، په هغې کې د ټګ اف وارز وشول، په هغې کې جمناسټک اکټیویټیز وشول، په هغې کې د ریسکیو والنټیرز، د ریسکیو افیشلز، په هغې کې د سیول ډیفینس والنټیرز د هغوی ټول د خپل موک ایکسرسایزز د هغې انعقاد وکړه او ورسره زموږ کار ریلی وشوه. پرون یو ښه پروګرام هغه ارګنایز کړی و. هر مکتبه فکر زموږ سماجي او سرکاري دواړه چې کومې دغه دي حلقې دي هغوی د جشن ازادي حوالې سره او د مارکای حق د نمانځلو دپاره هر کوشش وکړو. د نن هم چې تاسو ګورئ کوم پروګرام مونږ انعقاد کړی دی ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج نوشهره کې، نو زه به دا ووایم د ازادي فیسټیول چې دی نو دا د دې نوخار ټیلنټ چې په هر فیلډ کې دی که هغه سرکاري ډپارټمنټس دي زمونږ د هغوی اهلکار دي د هغوی چې کوم کنټریبیوشنز دي د دې ملک دپاره او که زمونږ ان جی اوز دي، نان ګورنمنټ ارګنایزیشن دي، سماجي تنظیمونه دي، د هغه ټولو چې کوم هم ښېګړې دي د کوم کوششونه دي او هغوی د عوامو او د دې ملک کوم خدمت کوي نو هغه مونږ یو پلیټ فارم ته ټول راوستل غوښتل. د هغوی دپاره مونږ ډفرنټ سټالز دلته ډسپلی کړو. هغه نن دا پروګرام سټارټ شو د ورځې هغه ټول اکټیویټیز وشول. په هغې کې څنګه چې ما ذکر وکړه د موک ایکسرسایزز، د جمناسټکس، د کراټې والا پکې یو دغه یو فیکټر ایلیمنټ و، بیا چې کوم دی د ریسکیو والا، زموږ د الخدمت، د سوشل ویلفیر، زموږ د ډسټرکټ یوث افیس، د ډسټرکټ سپورټس افیس او ګڼ شمېر داسې نور زموږ چې کوم ادارې دي شاید چې زه اوس نوم مانه هېرېږي هغه ټول همدلته کې راغلي وو. ګډون یې موږ سره وکړو د خپل تخلیق چې د هغوی کومو د ازادۍ نمانځلو حوالې سره د هغه ټولو دلته هغوی مظاهرې وکړې. اوس چې دا تاسو وینئ دا یو سیشن هم د دغې پروګرام لګیا دی، مشاعره ده او دا زموږ شعرا حضرات چې کوم د نوخار دي ډېر معتبر شعرا پکې ناست دي. هغه ټول مونږ شکریا هم ادا کوو چې هغه زموږ په دې ډېر شارټ نوټس باندې راغله، مونږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړو او دا ما پکې داسې شعرا ولیدل چې هغوی وایي چې مونږ په لومړي ځل باندې ملي نغمه ولیکله او د هغې هغه نن پیش کړه پروګرام کې. نو هغوی د ملي نغمې، نظمونه، غزلونه
هغه ټول چې کوم دی نو هغه هغوی دلته پرزنټ کړه او دا د دې خبرې ثبوت دی چې پاکستاني قوم چې دی هغه ژوندی دی. هغوی په زړه کې د خپلو ادارو دپاره که هغه سیول دي که عسکري ادارې دي د ټولو دپاره د هغوی په زړونو کې مینه ده د دې ملک لپاره د ازادي چې موږ ته کومه ملاو ده ډېرو غټو قربانونو بعد ملاو ده د هغې تحفظ هغوی کې صلاحیت شته او د هغې باقاعده نن اظهار وشو او هر مکتب فکر سره وابسته چې کوم هم زموږ خلک دی هغوی راله او دا یو ثبوت یې ورکړه بیا چې په دې ملک باندې د الله په کرم باندې به هېڅ هم داسې تود باد نه لګي او دغه عوام په هر میدان باندې خپلو ادارو سره کلک ولاړ دي. ډېره مننه ګرانو کتونکو ضلعي انتظامیې مونږ چې ګورو د تېرو اوو ورځو نه نو د دې ملک د هرې طبقې هغه که ډریور دی هغه که دوکاندار دی هغه که مزدور دی هغه که طالب علم دی د هرې طبقې او هر مکتبه فکر د دې ملک د ازادېدو د خوشحالۍ د تقریباتو کې ځان سره شریک کړي دي او هغوی ته یې موقع فراهم کړې ده او د هغوی دا چې کوم صلاحیتونه دي هغې ته یې ښکلا ورکولو کوشش کړی دی. مونږ خراج تحسین پیش کوو مونږ دعا کوم یو چې الله تعالی زموږ دا افسران او زموږ دا ادارې په خپلو چې کوم دا د دوی مقاصد دي د عوامو د خدمت او د دې ملک د سالمیت او بقا دپاره ورځ او شپه لګیا وي چې الله تعالی دې په خپلو کوششونو کې کامیاب کړي. امین. ډېره مننه جي، ډېره مهرباني.